ویډیو ډیره شیر کیږي، تاسو ته پته ده کنه چې نبی علیه الصلاۃ والسلام روضې ته نږدې زمونږ چې کوم عرب دي هغه په ګاډو کې راغلي دي، نو آیا ډیر خلک په یو قسم لخپه دي. ګوره د ټولو نه مخکې تاسو ته یو خبر کوم کنه، ګوره عرب دی ادب مدب نه ټسئ، دا یاد ساتئ ښه، دا ادب مونږ کوو، صحیح شو. کوم چې د عربیانو سره پاتې کیږي هغوی ته به پته وي، هغوی قرآن مجید د خپلو د پاسې ایښي، قرآن مجید لاندې ږدي او کثرته ویډیو رالیږلې وه دنیا قرآن مجیدونو او د فرش د پاسې ایښي وو قرآن مجید سیټ تخپې وغیره. دا ادب مدب دی عرب نه کوي روره، دا تمې به د عربو نه کوو، صحیح ده. هغوی دا خبره ترې ریمایند کوي نه، دا زموږ عجم چې کوم دی د ادب نه ډک خلک دی یو قسم له، صحیح ده. او بعضې خلک په ادب کې ډېر مخکې تللی دي. د ټول نه مخکې یو خبره کوم که نه، نبي علیه الصلاة والسلام نه دی، عایشه رضی الله تعالی عنها ورته یو ورځ ناسته ده ورسره او نبی علیه السلام کعبې مبارکې ته ګوري داسې، او عایشې رضی الله تعالی عنها ته فرمایي عایشې وایي زما زړه غواړي چې دا کعبه مبارکه د یخه ورانه کم، د یخه، او څنګه چې زما نیکه ابراهیم علیه الصلاة والسلام سازه کړې ده اقه شانې سازه کمه، اقه شانې سازه کمه، د بنیادونو نه ورانه کم او د بنیادونو نه شروع کم، او په کومه نقشه چې ابراهیم علیه الصلاة والسلام جوړه کړې وه اقه شانې سازه کم. خو څه وایي د بګړاو نه یریږم، بګړاو به ساز شي په امت کې، په امت کې به بګړاو ساز شي. نو د دې د وجې نه زه وایي دا کعبه مبارکه نه ورانومه. نو ګوره زه د عربو ته یم د الله بندګانو، دا خو ستاسو یوازې نبي نه دی که نه چې صرف ستاسو نبي دی او په عربو کې دی او صرف عربو له محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم دا دین اسلام راوړی دی. نو که چېرې ستاسو نبي نو بیا ستاسو خوښه ده چې څنګه ستاسو خوښه هغه کوئ. د الله بندګانو هغه کار مه کوئ چې فتنه او فسادات پې سازېږي، فتنه او فسادات دا څومره فتنه ترې اوس خوره شوه، ټولو مسلمانانو زړونه پې ازار شو. دې نه مخکې هم داسې یو خبره اتره شوې وه. نو زه عربو ته به څه وویم، خو جنابو تاسو دا ستاسو ذاتي کوم حکومت دی پای کې څوک ګوتې متې نه وایي، هغه ستاسو خپلې خبرې اترې دي. پاتې شوه حرمین کعبه مبارکه او د نبی علیه الصلاة والسلام ځای، دا د ټول اجماع ده، دا د ټول امت نبی دی، دا د ټول امت کعبه مبارکه ده. نو په دې کې دوی داسې کار وکړي یقین په الله وکړه چې عجمو ته ډېر درد میلاو شي. نو بس څه ورته ویل، خو عرب دی یاره څه ورته ویلی شي، والله په دې زونه هغوی چرته هم نه خرابوي، ادب مدب دی هغوی نه ټسئ ښه. دا کم کسان چې عربو سره پاتې کېږي هغوی ته پته ده. نور دا مبارک ځای یقین په الله وکړه بس دی. دغه زونو کې خو چې څومره په عجزۍ کې راشي خپیال بخپې وګرځي، الله اکبر کبیره. ګوره دا غټ غټ ګاډي دا تکبر یو قسم د انسان کې راولي یو قسم لا، او څو نبي اسلام خواله لاړ چې دغه ځای کې څوک بوده دي، دغه ځای کې خو باچاهان چې راتلل نو ډېر لاندې به یې کتل، لاندې به یې کتل، ملامته به ځان کتل. داسې داسې بزرګان چې ځان ته به یې سوي هغه به ابد دغې روضه کې ناستو خلک به پې اورېدل چې تکبر راکې را نه شي. نو دې عربو ته څه وی، څنګه څه ورته بس. نو پکار خو دوی له دا و چې د دې دوو ځایونو خبر راتلی چې ټول امت ته یې کتلی، دوی امت ته نه ګوري، بس خپله کوي، بس په چا چورته هم نه خرابوي. الله دې موږ معاف کړي، دا خو مبارک ځای دی والله. بس دغه ته خو چې په څلوري سړی روان وي، بس دغه له چې د بڼو باندې دغه ځای پاکۍ روان وي. الله دې موږ معاف کړي یار، څه نه شو